جی قدرمنو کتونکو آخرکار مونږه الپورۍ ته شانګلې ته راورسېدو. دا اوس کوزه الپورۍ ده. د 3 غنټو مسافت نه بعد آخرکار دغه دروند شخصیت ښاغلی افسرالملک افغان صاحب زموږ سره دلته کې ولاړ دی. د هغې سره سره زموږ ډېر ګران ملګری فضل ربي هم دلته کې زموږ سره ولاړ دی. افغان صاحب چې مې په فرسټ ګلینس کې ولیدو نو ما ورته یاره ویښته دي سپین شوي 3-4 کاله مخکې ما ته لیدلي وی بلکل ځوان وی خو د ولس د پښتو د ادب دغه غم یې دومره په سر باندې اغشتی دی چې یاره ویښته یې د وخت نه مخکې سپین شوي دي. د سراج الدین صاحب یو دوه شعرونه ما ته یادېږي چې د غم دریاب ته دې ور واچولم زه دې لاهو کړم ته ژوندی وختې او منم د وخت سره بدلیږي خلک خو ته د وخت نه ګړندی وختې. افغان صاحب سلامونه. خوشحاله شستم ډېره مننه کوم او دا چې په ویښتو کې زما سپین لګي دا مې په پښتو باندې ځواني راځي. او بله خبره دا ده خوشحال بابا وایي دا بې وخته سپین ویښته نه و بلا وه چې د ښکلو زړه یې تور کړله خوشحاله. نو به هر حال دا ویښته سپین ویښته د دې علامت دی چې موږ دا غرمو ته نه دي سپین کړي د قام دپاره موږ سپین کړي. نو خوشحاله اوسئ. ډېره مننه افغان صاحب. افغان صاحب دا یو سپیشل ویلاګ دی خاص کر د خیبر د مازدیګر او د پښتو ټولو مینوالو دپاره د ادب د ټولو مینوالو دپاره کله چې ما هغې ته دا پیغام ورکړی چې یاره ویلاګ به جوړم او د خیبر مازدیګر خپرونه به ریکارډ کوم د افسرالملک افغان صاحب سره. نو ټول ملګري په انتظار وو نو خپرونه خو به هم ریکارډ کوو خو دغه شان دي یو دوه خبرې ورته وکړئ ستاسو په خبرو میین دي او یو دوه شعرونه ورته هم ډالۍ کوئ. سمه ده. یو خو ستاسو ډېره زیاته مننه کومه دومره د لرې نه راغلی ځان ستړی کو په موټر سایکل باندې راغلی دا ستاسو د ژبې سره د دې قام سره مینه ده. ګنې افسرالملک افغان ډېر خلک پیژني خو هغه په شخصي لیول باندې پیژني هغه رانغله خو تاسو چې رالی تاسو د د شعر د وجه نه رالی د د غزل د وجه نه د د روبایي د وجه نه زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم او زه تاسو ته په شروع کې دغه نوي یو څو شعرونه ډالۍ کوم چې څه حالات روان دي خو موږ بیا هم لګیا ژوند کوو. حالات موږ که هر څومره ځپي خو موږ خپل ژوند نه پرېږدو. نو فضل ربي صاحب هم زما ډېر خوږ یار دی رشانګلې دته دې هم ډالۍ وي تاسو ته دې هم ډالۍ وي. وایي چې بارود کره ماتم جوړ کا خو موږ به ژوند کوو. بارود کره ماتم جوړ کا خو موږ به ژوند کوو. اسمان ټیټ کا تور تم جوړ کا خو موږ به ژوند کوو. او رباب غزل ژوندون د پښتنو خنجر جوړ کا ته بم جوړ کا خو موږ به ژوند کوو. او ګلویشه ګلخوبانې ګلندامې ګلورینې ګلویشه ګلخوبانې ګلندامې ګلورینې ګزار کوه بل غم جوړ کا خو موږ به ژوند کوو. او لشه لشه باڼه دی موږ ته ژوند بخي کافرې لشه لشه باڼه دی موږ ته ژوند بخي کافرې یو کوک جوړ کا بل سم جوړ کا خو موږ به ژوند کوو. ډېره مننه افغان صاحب. قدرمنو کتونکو ما خو د 2 شعرونو فرمایش کړی خو چونکې دلته کې د شانګلې زموږ د الپورۍ ډېر مرګۍ نور هم راجمع شو زه یم چې یو 2 شعرونه دی ته نور هم ډالۍ کړي. دا دې ټولو ملګرو ته ډالۍ وي او دا ملګري ما ته په شعر باندې مینان ښکاري. زما یو مخکینی غزل دی د لنډ بهر وایي چې یو خو زوروره ده او سمه جنگ ببره ده یو خو زوروره ده سمه جنگ ببره ده تور کمیس د سروې قد دا جوړې د بره ده او دلته چې مکتب ته ځي پیغله څومره نره ده دا جنۍ ټپې وایي مانه معتبره ده مکه موله امن خو کونتره ده او دا چې په کړس خاندي دا زما د سره ده دې مور نه بچی روک دی دا مور چې اوتره ده او زه په نوم افسر یم دا پوره افسره ده. ډېر ښه افغان صاحب ډېره مننه. قدرمنو کتونکو دا و افسرالملک افغان صاحب. زموږ بل میلمه فضل ربي صاحب هم زموږ سره ولاړ دی چې د صحافت سره ډېر د نږدونه تړون دی. همدغه شان زما سره راغلی ملګری نور وحید هم دلته کې ولاړ دی. فضل ربي صاحب تاسو هم دغه مینوالو ته که یو 2 ټکي ویل غواړئ څه پیغام ورکول غواړئ؟ زما خو یو شارټ میسیج ورکړم چې زموږ څومره په ادب باندې مین کتونکي دي څومره د ادب سره شوق ساتي. نو لږې ورځې زموږ یو ملګری خبره کوي چې ډېر په لږ وخت کې ډېر زیات شاعران پیدا شو. ډېر داسې وخت چې موږ د دنیا شاعران به زموږ په دې علاقو کې خو موږ نه پېژندل چې دا خلک هم د ادب سره تعلق ساتي یا د په ادب باندې مین خلک دي. نو دا ستاسو دا کوم کوشش چې کوم هڅه ډېره دی زه په یو ښه نظر باندې ګورم چې دې ډېر ښایسته شاعران پیدا کړل ډېر خلک چې په ادب باندې مین وو نو هغه اوس د دې د خلکو د سترګو یو رڼا شوه. ډېره مننه. صحیح ډېره مننه فضل ربي صاحب. قدرمنو کتونکو دا و زموږ دغه تکړه ملګري مخکې هم د ویلاګ دا سلسله همدغه شانتې جاري ساتو څنګه چې د الپورۍ او د شانګلې خلک ښکلي دي هماغه شانتې دا علاقې نظارې او فضا هم ډېره ښکلې ده. دغه نظارې به هم تاسو ته ښایو د راغونډ شوي ملګرو ټولو د ملاتړ زه یو جهان مننه کوم. خوشحاله اوسئ.